نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. معزز علماء کرام، سامعین محترم، د بیان کولو قابل اوس نه ما خو دې زیاته خوشحالیږم ځکه چې 70 سال مخکې دا ځای چې موږ لیدلی و نو دا بل شان له اوس بل شان له شو. علما دیوبند نه، سهارنپور نه، دې ملکونو نه ډېر راغلي دي او چا چې څومره کار کړی دی الله دې هغو له خوشحالۍ ورکړي د دنیا د آخرت. لیکن چا نه الله کار بې حساب اخیستی دی. زموږ د پینډی شیخ او دا د پنجپیر شیخ القرآن مشر دو چې راغلل د هغه ملک نه، نو الله د دوی نه ډېر لوی کار واخیسته. د دین کومه شعبه ده هغه لویه ده، لیکن په هغه شعبو کې چې کوم د قرآن د تفسیر شعبه ده دا د ټولو نه مخکې ده، ځکه چې اصل بنیاد قرآن حکیم دی. اصل بنیاد قرآن حکیم دی، بیا ورپسې حدیث نبویه دی. شیخ القرآن د پنجپیر رحمه الله بداسې وی چې دې ته شاهد عدل وایي. دا دوه ګواهان دي د عدل او د انصاف. دې ته چې ګوري نو ستا خبرې به غوړي داسې نه لکه سپورې، او که دا دې پرېښودل بیا به ګورې. زموږ دې دوو شیوخو ډېر ښایسته کار کړی دی، په نسبت د نورو ډېرو چپکاري کړی دی. 80 کاله مخکې په دې ملک کې د قرآن درس نه و. اوس ګوره په هر کلي، په هر محله، په هر جومات کې او په هر علاقه کې د قرآن پاک درس شروع دی. عقاید چې سمیږي نو په قرآن سمیږي، نو په شیطان دا سودا غمیږي. هغه وایي زما ورشو کمیږي. شیطان لوی حرامي دی کنه وړوکی حرامي دی. او ګوره شیطان ملګري پیدا کړي دي بې حسابه. د هغه پیدا کولو جدا جدا طریقې دي. الله پاک دا درس چې دلته شروع کو د شیخ القرآن په وجه ډېر خوند یې وکړ. ما ته هغه د شروع ټیم یاد دی، خالص شروع. اتیا اصل ته نه به درس کې ناست و، د هغه وخت خبره کوم. بیا د شیخ القرآن مرحوم دی بچی نه الله داسې کار واخیسته چې داسې کار په دې ملک کې نشته چېرته. دی چې موږ امیر مقرر کړ نو بیا 5 کالو پسې وروسته لغونې زوال هم راځي که نه، بدلو. بیا موږ یو ځای لاړو ګجرات ته، شاه صاحب ژوندی و. موږ لاړو او موږ دا مشوره وکړه چې دی به امیر همیشه. نو د امارت تعلق د اهلیت سره دی. زما بزرګه ته چې ته خفه نه شي، اهلیت غټو پنډو ته نه وایي، او اهلیت دې ته نه وایي چې سورباټ دی. اهلیت دې ته نه وایي چې مټې غټې دي. اهلیت کار ته وایي. نو هغه کار خدای پاک دنه واغس، موږ وله دعا کوله، هغه کار روان شو. خو ډېر د هغې مثال نشته. قرون اولا کې به و او بیا هغې نه بعد دا سلسله په ده باندې الله پوره کړه. نو الله دې نظر بد نه وساتي. تاسو ته مې عرض کو چې علما ډېري، خدا د قرآن خدمت دا بنیاد دی. ځکه عقیده په دې سمیږي نو په شیطان غمیږي. هغه وایي زما ورشو کمیږي. نه موږ وایي ستا ورشو کمه ښه ده، خو دا خبره سمه ښه ده. ګوره چې شرک چا وکړ دی به همیشه په جهنم کې.
ان الله لا یغفر ان یشرک به، اللہ شرک نہ معاف کئی. د شرک د معافی تصور هم نشته. او بدعات چې کوم دي دومره غټ ګناه ده. طریقه محمدیه کې علامه برکلی وای 100 کاله مخکې تیر شوی دی. برکلی رحمه الله آخر سر کې وای چې خلق بدعت معمولی شی ګڼي او د بدعت ادنا درجه د ګناه صدا لکه قتل او زنا. چې طریقه محمدیه آخري صفحه ګوره خدا سينه چې ته شمکوري چې خپه مزه ګوري نو بیا به غوړی سپوري پیژني چې دا غوړه ده دا سپوره ده. نو بدعت ادنا درجه د ګناه لکه قتل او زنا. اصل کې خلق خبر نه ده. دی پنځپیر کې الله دا خلق خبر کا پینډای کې. الله اکبر. په دې دوه ځایونو کې مولا حسین علی دا دوه شاګردان راولېږل. داغه نه الله ډېر کار اغسته و. ډېر زیات کار یې اغسته و. ډېر زیات کار یې اغسته و. بیا هغه شاګرد د رشید احمد گنگوهی و. رشید احمد گنگوهی شاگرد د شاه عبدالغنی مجددی و. هغه شاگرد د شاه اسحاق و. هغه شاگرد د ابو امه شاه عبدالعزیز و. دا سلسله د سند د اهلیت والو. زموږ ملک ولی تباہ شو اهلیت پاتې شو. صحابه جمع شو د نبی علیہ السلام د هجرت نه پس تا چې اوس به زموږ مشر څوک نو تا چې کوم طرز جوړ کا ښه نه دی. ابو بکر صدیق بادشاہ ولی شو. دا بخاری کی راضی کان ابو بکر عالم. انا ابو بکر صدیق په من کې غټ عالم. ابو بکر صدیق په من کې غټ عالم. نو کوم سړی د دین نه زیات خبري اب زماستا بادشاہي بیا به خبري سپوري نه غوړي وي. دا نن څونه عذابونه دي. دا موږ کار پرېښی دی خپل په کروڑاو رقمونه ختمو. نو چونکې موږ یې په سمه لار نه لګو نو په غلطه لار باندې لګېږي دغه شانت لا. نو د انبیاء علیهم السلام خلفا وارثین جانشین هغه حق پرست علما دي. باطل پرست نه. باطل پرست چې دی دیو پیسې نه دی ټکا. حق پرست زمونږ شیوخو خدمات وکړو. الله دې وبخي لاړل دنیا نه. مونږ هغه دور لیدلی و چې په دې ځای کې اتیا سلطنت طالبان با شیخ صاحب سره ناست و. ګیره بالکل توره وه. دې غوږونو نه یې وینې څڅېدې. داسې تکړه و. الله ته کار واخیست. هغه بچي نه هم الله کار واخیسته. نو که موږ او تاسو دغسې لګیا یو موږ نه هم کار واخلي دا به ښه. دا به که ته وایې دولت نو دولت له دولت یې ورکړه ته به ورسره څه چل کوې. دا غر سونا شوه ته یې مالک شې. او زه تا نه تپوس کوم ته به دې سره څنګه چل کوې. ما ته چل وښیه چې زه هم هغه اختیار کړم. ما ته چل وښیه چې زه هم اختیار کړم. بابا زه په آرام خوب کوم چې غر د سونې شو ته به هغې له په زرګاو خلک مقرر کوې. بیا په زرګاو کې څه به داسې چې هغه خصوصي به وي چې څوک غلا ونه کړي. ځان یې په مصیبت کې واچو. دا چا وي دا په خپله ګیله مه کوه د بله. تا ته وایم بله وکې د ګله. دا دنیا نن ده نو سبا نه ده. آگاہ اپنی موت سے کوئی خبر نہیں. کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا 100 بل کی خبر نہیں. نن دا نو سبا نه ده. داسې وایي چې څلور بادشاهان دنیا کې د کل دنیا جوړ شوي دي. یو پکې سکندر و. اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے. سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے. اور دنیا دلته پاتې شوه.
ستاسو خدمت عالی کی دا درخواست کوم چې قرآن زده کوي او چا چې زده کړی دای بل ته ورسوئ. الله شرک نه معاف کوي. ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. قید لمن یشاء دی هغه پې پوهېږي، موږ نه پوهېږو. خو شرک قطعا نه معاف کوي. ستا زما په محنت باندې چې یو سړی د شرک نه بچ شو، دی د ابدي عذاب نه بچ شو، سبب یې ته شوې. وی پلان کې ډیر زیات دولتمند دی. څومره دولتمند دی؟ کارخانې، میلونه، فیکټرۍ دي دغه. زه وایم هغه سړی ډیر دولتمند دی چې د هغه په وجه یو مسلمان د جهنم نه بچ شو. دې ته وایي سوداګري. نو قرآن به زده کوو، دا بل ته ښایو. هر کلی کې د قرآن درس پکار دی، ورسره د حدیثو درس پکار دی. قرآن دا اللہ کتاب دے، حدیث دا نبی کلام دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا نبی صحیح حدیث چی منگ تا رسیدلی دی، دا منگ ساخ پورا گواہی دا. امام بخاری اخبر کتاب دا بدو الوحی دا بدو الوحی نشورو کڑے دے. دا کار بل یو محدث نہ دے کڑے. د هر چا طرز ځان ځانایله دی. د ده طرز بدو الوحی بدو الوحی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کم شی یقیني دی 100%. د دکانونو باندې لیکي 100% 100%. دومره دروغ وایي لکه ښځې ته مور وایي، مور ته ښځه. نو داسې سړي ته خواته مه ځه. امام بخاری دینا شروع کړه 9082 حدیثونه و نزع الموازین باندې بخلاصي. دا 9082 حدیثونه دا د الله د طرفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی ده. و په وحی یقینو کا یو تنو هغه خارخ وته ولګي نو مرتد شو. مشکات کې راځي چې مرتد شو، نبی علیہ السلام وی چې زمکه بدل نه قبلای. هغه چې دفن که نو زمکه بارو غرزاو، بار یو غرزاو دنه نه داخل بهر سټیا، بار یو غرزاو. ظاهر ده چې وی غرزاو بربند بپروتو. نو خلک راغله، اوهو دا د ملګری شو، بیا د دنه آوټ شو. نو ځکه یې بهارو غرزاو، دو غرزول دی. بابا دو نه دی غرزولی، ستا ذهن خراب دی. دا الله غرزول دی. زمکې ته حکم وکړو بأن ربک اوحی لها، بأن ربک اوحی لها. ستا رب زمکې ته وحی وکړه، بار یې وغورځاو. نو بأن ربک اوحی لها. زمکه منی، دا بنی آدم نه منی. د پردې تعلیم حاصل کړی دی، د چا؟ د دشمنانو د الله د رسول. کده چرته په داسې ادارو کې قرآن و حدیث ویلې وی، دی به درستو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزا ته تل دی، کیلونو ته نه. نو د هر صحابي په کور کې باقاعده به هتیار پروت و. نن تاسو سره څنګه چالو کو په کور کې هتیار منه دی؟ او د صحابه او د نبی علیہ السلام په کورونو کې باقاعده هتیار به هر قسم پروت و. نو زمون په کورونو کې د هتیار په ځای د کرکټ سامان دی، کمرې ډکې دي. تاسو پوهیږئ زما خیال سره دا ولې دا موږ لین غلط اختیار کړو. کله چې لین صحیح شي کنه بیا کفار یره کوي. هارون الرشید دور دی، دغه دور کې امام اعظم دی، دغه دور کې امام محمد دی، په دغه دور کې امام ابو یوسف دی، په دغه دور کې امام مالک دی، په دغه دور کې دا نور کابرین موجود دي. هارون الرشید ته یو سړی راغی، وی تا کوم ټیکس موږ نه اخیستی دی، بادشاه د وخت وی هغه واپس راکا.
واقعه ده دا واپس راکا هغه د چا غلامان نو چا چې خط راوړی و هغه لا پاک خط په پشت ولیکل چې اے د روم سپیا اے د روم سپیا ته مانا ټیکس واپس غواړې زه درپسې راغلم ته به ما په سترګو وینې چې ورپسې لاړ توت ته وخېجو ګوړي کې دننه که بچو جی داجي بیا به نوم نه اخلي مسلمان له الله شان ورکړ دی خو چې دی د بوسو مسلمان نه مسلمان اصل کې د اسلام کار پرېښی دی دې درسونو کې مسلمان جوړیږي غیرتي جوړیږي بے غیرته او دوس په جنت ته نه ځي ځکه هغه ځای د دوسانو نه دی هغه ځای د غیرتیانو دی ورپسې لاړه دا ملګرتیا هغو سره نه وه عمل کې ترې واخېسته هغه سړي ټوپ که په دریاب کې زه خوند بدله درکړي ماشاءالله ماشاءالله د قرآن درس سره انقلاب راځي کم خلق چې هغه جهنم ته رواني نو چې ستا درس یې واورېده د قرآن او د حدیث نو انشاءالله دا به جنت ته ځي نبی علیہ السلام غدا ته تللی دی مشکات کې قصه ده ورسره صحابه دي یو ځای کې وینا وکړه علامات النبوت هوا به راځي تیزه تاسو په خپله د امن ځای ته لاړ شئ او خپل څاروي هم د امن ځای ته بوځئ څاروي او بني ادم دا ټول راغلي وو غذا لپاره نن تا سره څنګه چل والو که ته پوهېږې نه هسې پانډی دې غټې دي وایه امن ځای ته لاړ شئ دو خو لاړل د امن ځای ته منې به لیکن یو شابړوس و پکې د نوم مسلمان دا په هغه وخت کې 300 کسانو په فتحې سره 170 په ضمې سره دا په سالمه دنیا کې غټ بې غیرت ځان پوه کا دلته سبق د غیرت دی توحید سنت غیرت دی شرک او بدعت بې غیرتي ده ستا مرضي ده دا اختیار یې که دا اختیار یې هغه یو شابړوس یوه لته په بلې واچوله دی وایي چې هوا به راځي بار پاڼه نه خوځي دی وایي هوا به راځي دا د هغه ذهن خراب و دا د هغه ذهن خراب او ذهن خراب و هر وخت د قرآن درس د حدیث د مشکات یا بل کتاب درس کوا دا خلق دومره بد نه دی بد منګه یو چې منګه هغو باندې اوبه بند کړي دي نو ته درس کوا چې دی موړ شي په اوبو باندې احاها دی به شرک نه کوي دی به بدعت نه کوي بدعت د نبی علیہ السلام دشمنی ده شرک د الله دشمنی ده شتمنی ابن آدم د آدم بچی ما ته کنځل وکړه دا بخاري په کتاب التفسیر دویم جلد قل هو الله احد کې راځي شتمنی ابن آدم د آدم بچی ما ته کنځل وکړه ولم یکن له ذلک دا دله مناسب نه و کم سړی چې الله له شریک پیدا کوي دی د الله خوښ نه دی ښه دی د الله خوښ نه دی که خوښ یې دی ما ووی مې دی نظره نه شي نه پرېږدم هسې ما نه به دی څو مشري بیانونه ټول اورم دي والته مېلماني نو بس هغې نه ښه شوه تا باندې الله فضل دی ټول ووایه ماشاءالله زه چې په اول کال شیخ ځای ته راغلم د هغه ګیره توره وه خبره نوره وه د اهل بدعت خبره سپوره وه دی په هغه کال پیدا دی دومره دور وشو الله ده نه کار واخیسته زه د لپاره ډېره زیاته دعا کوم نو هغه یو لته په بلې کېښوده هغه ذهن کې نه راتله لکه نن د ډېرو ذهن کې نه راځي
وګوره بار پاڼه نه خوځي دی وایي هوا به راځي بار یو خاص شی خوځي نه دی وایي هوا به راځي دې ته د ذهن خرابي وایي قرآن حدیث درس واورېد خرابي ختمه شوه نو صحابه لاړه د امن ځای ته دی ناست دی شابړوس یا یې والله ته یې په بلې داسې ایښې ده په دې کې هوا شروع شوه نبی وینا کړې ده که نه هوا ته د الله حکم وي عادیان یې توت ته وخېجول مګر د هود علیه السلام سره کوم ملګري دي هغو ته څه نه وایي یاري ده دوستي ده دې کې هوا راغله چې راغله د کته نه ورته زور ورکړه حالانکه کته نه وځي خو نه هوا راغله ده ته ننوځي د کار الټه دی داسې والا یو دغه ورکړه ډچکا دې څه ورپېده خو ملګري خو تلي وو که نه لږ ساعت وروستو بیا یې والا ډچکا ورکړه شابړوس دا 300 کسانو په فتحې سره 170 مدارک وي په زمې سره دا هغو دن رات سروس کړی دی د هغو ګزار خطا نه دی تللی په یو ملک په کروڑونو دي ته د الله قرآن واخله دی نه غټ شی په دنیا کې نشته د پیغمبر حدیث واخله لاس کې دا درس کوه ناغه به نه کوي زه تاسو ته وایم زه په دې عمر کې هم ناغه نه کوم عوامو ته مال یو پیسه نه راکوي تمه نشته لیکن یو وخت د قرآن درس یو وخت کې د حدیث درس نو زما په جماعت کې اوس خو زه عاجز شوم نو دا د دې کشرانو نمبر مې لګولی دی عادت کړي مې دي خلکو نه مه غواړه الله نه ښه غواړه ته به سپور نه غوړ به یې څه به یې هغه هوا بیا راغله باچا خواته چې راله کته نه دوبر غاړې نه ورته زور ورکړه ګوټ دی که نه چې زور یې وله ورکړه نو سترګې یې راووتې بیا راغله هوا ښه تیزه بأن ربک اوحی لها د هر شی دې ته الوهیت وایي قرآن درس چې زده کړي د خدایتوب به وپېژنې دا خدایتوب خلکو په درګاهونو تقسیم کړی او دا ولې ورته وایي ته غلې ته د شیطان ملې ته د الله دین ته پچلې ایجه نه کر بیا هوا چې راله د کته نن داسې لږ ونې ښه جټکۍ والا ورکړه بیا یې ورته ووایي زه چې ځو تا باندې د مري سیل وکړم نو د مري سیل دی چې پورته که که نه نو حدیث کې د مشکات بلاد د توی راځي اوچتې که او بلاد د توی او کمر لی رواج چو زمونږ په دې کاله ډاکا کې موږ ورته پاکبند وایو هلته کال کې یو ځل چته نور لګي هغه بلاد د توی او کمر لی چې رواج چو که نه زما روره نو زما د زړه سود شو خو دا ورسره ویم وی دا چا وي دا په خپله ګیله مه کوه د بله غوږ کې ده ګله تا ته ویم یوه بله غوږ کې ده هغه چې لاړ امن دی تا په امن شو نو ته د دې درسونه شروع که دا مخلوق ټول به په امن شي دنیا به هم ښایسته شي آخرت به هم ښایسته شي دی لګیا دی پلار په ځای درس کوي ډېر خوند کوي ډېر خوند کوي که نه کوي نو تاسو چې کوم علما مجمع کې ناست یای نو تاسو سره دا د خدای په نوم عرض کومه چې دا قرآن دا حدیث نبویه دا به نمبر په نمبر په خپل محله کې عوامو ته هم بیانو خواصو ته به هم بیانو تاسو لوز دی لاس پورته کوي دا زموږ ستاسو بیعت شو بیعت الوزولو ته نه وایي خلک دروغ وایي بیعت لوز ته وایي نو صحابهو نبی علیہ السلام سره لوز کړی موږ به ستا خبرې رسوو موږ به ستا خبرې رسوو نو موږ دغه شانت له مشر شیخ سره لوز کړی لویه زمانه تېره شوه لویه زمانه تېره شوه څومره لویه زمانه تېره شوه
اتیا کال مخکې پاکستان جوړ نو هغې نه 4 کال وروسته جوړ شوی دی اسلام پکې رانغی خوښ نه شو ته پرزول مه کوه ته درس د قرآن کوه ستا دا ډیوټي ده درس د حدیث کوه ستا دا ډیوټي ده انشاءالله انقلاب برازي نو اتیا کاله مخکې پاکستان جوړ نو د برطانیه حکومت و مونږ په اسکول کې وو دومره دور تیر شو زمونږ د مشر شیخ په شاګردانو کې زما هم عمر شاید په دې وخت کې به نه دومره عمر تیر شو مگر زه د غیرتي په شان له د قرآن درس کوم حدیث درس کوم سار مانځه سره راځم ورسره د مثنوي هم درس کوم میراث هم درس کوم فتو لین باقاعده د زمانو نه شروع دی ښه شوه که بده نو زه تا نه تپوس کوم زه د لوږې نه مړ شوم نه هسې دې خېټه په سر راغېستې ده سېټه ځان دې مصیبت کې اچول دی هی دنیا هی دنیا هی دنیا هی دنیا نو موږ تاسو به دا لوز کوو چې موږ زده کوو به لکه فنونو سره هسې نه خطا کېږي بیا خطا کېږي یقیني خطا کېږي باقاعدګۍ سره قرآن به زده کوو فنون به زده کوو بیا د هغه فنونو مهارت سره د قرآن تفسیر به کوو دا به خوند کوي دا به خوند کوي نو دا لوز بیا وکړو دا لاس پورته کوي زمونږ کار وشو زه سوداګر یم ما تر ننه چوټي خپل درس نه ده کړی تر ننه هم چوټي نه ده کړی رازق الله دے رزق اللہ ورکی تو چرا باشی بفکر مبتلا کار سازی ما بفکر کاری ما تسبلا غرائی دا مظاہر الحق سرد مشکات دا یو لوی عالم لکلی دا پدے کی یو زی کی لکلی دی چې دا کارغه داغه ټبر دا په یو ځای کې جاله جوړه کی اسکول کالج نه دی ویلې ما او تا نه هم سبق نه دی ویلې الله چې ورته چل ښودلی دی فطري دا فطري هدایت په هر شي کې دی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا یعنی ثم هداه ناګای واچولې بیا بچي وشو تا به کتلی نظر نه به دې وتلی دا بچی په اول کې سپینې او کارغه د هغه ټبر چې دا تک توري دې بچو ته چې وګوري نو یو بل کې کړت کړت وکړي چې مونږ خو تک توري او دا بچي خو تک سپین دي جوړ نه اخلي دا سړي زما خبرو باندې خاندي پیاز تا دے روان دے ستاسو غوږ دی که زما سیز غوږ دی شاید بیا ستاسو زموږ ملاقات ونشي خو ما تر ننه درس نه چوټي نه ده کړې دا غیرت ما پنځپیر شیخ نه زده کړی دا کارغه او ټبر یو بل کې مشوره وکړي تا سپین دي امونږ تک تور یو نه جوړ نه اخلي دا مظاہر الحق کی وائی نواب قطب الدین ماشاءاللہ زه چیزو مشوره راغله د ښځې خاوند زه چیزو ګوره اوس دا بچي دلته پاتې شو زه تا نه تپوس کوم د هغو هیله کومه ده دا واقعه یې لیکلې ده دو لاړ شي بل ځای ته هلته خپل لانجه یې شروع کړه چې څه وله الله خول دي اعطا كل شيء خلقه یعنی صورته ثم هدا مفعول محذوف ته ثم هداه الله اکبر دا د الله د یووالي نښه ده دا د الله د یووالي نښه ده
دا قرآن بیان که دا خلق به ټول ستا عاشقان شي دا دومره بد نه دي هلته یې هګۍ واچولې بیا څه وخت نه بعد په سوچ کې شو چې هغه زمونږ کور روډ چې و هلته هغه د برګو کور هلته ځو دواړه راغله ښځه خاوند چې راغله هغه بچي دي تک تور دي بچي تک تور دي دا نواب قطب الدین بیانوي چاپیره شو تنه وزما بچي وزما بچي وزما بچي کته د الله توحید بیان کی دا خلق جنت تلال شي اسلام الګرتیا خشوا تا شرک بیان کو نعوذ بالله من ذلک تا بدعت بیان کو د بدعت د نمونه کې خودل دا خواږه زنا دي دا تارخه زنا دي دا په دې مز کې دي بابا دلته راشه ته به پوه شي چاپیره شو تنه وای دا خو زمونږ بچي دي رنگ تور دی مور و پلار رنگم تور دی دا مور و پلار تنه لاړه دا بچي دغلته پاتې شو زه تا نه تپوس کومه د دې به څه کېږي دا مخلوق چې الله پیدا کړی دی د هغې د رزق بندوبست یې کړی دی د دې له واقعات چې ته واورې ستا په ژوند کې به هلچل پیدا شي الله پاک ماشي راولېږل داسې ماشي هغه داسې خواوشا ګرځي را ګرځي دوه غونه اړوي چې ماړه شي بیا سر کېږدي اماشي پرېږدي اماشي روان شي خپل کار باندې ګوره الله رازق دی الله رازق دی الله چې څه لیکلي دي هغه حق دي هغه څه دي هغه حق دي د الله توحید به ته په قرآن و حدیث معلوموي په منطق فلسفې نه ستا دنیایي تعلیم چې دی په هغې نه راشه ومنه ته به په خوشحالو کې شي الله اکبر الله چې څه لیکل دي هغه کېږي دا امام راضي رحمه الله ډېر پخوا تېر شوی دی د تفسیری کبیر لیکلی دی په فاتحې تذکره کړی دی یو ځای کې د الله د رزق ورکولو یا د الله فیصله د مرګ او د ژوند یو بزرگ دریاب په غاړه دی په دې کې چې ګوري هغه نه لړم راغی لړم بې ځایه اړم داسې راغی دې کې شمشتای راغله سمندر په غاړه دا لړم ټوپ کا شمشتای له پاسه هغه څه ونه وي هغه روان دی شمشتای په له پاسه سوره شوې د دې کې بیړۍ راغله دا شمشتای ما بیړۍ کې کېناسته هغه ته هم سیټ میلاو شو دا چرته ځي دا دریاب نه پورې شو دا صاحب ګوري چې دا لړم د هغه ځای نه راغی دلته دی چرته روان دی شمشتای نه ټوپ که کتا تا ته ولګېده پته دا لړم په مخه روان دی دا صاحب هم ورسره روان دی د عبرت واقعه په مخه داسې روان دي یو تن وده دی کې مار راورسېده یو تن وده دی مار راورسېد ته دا مه وایه زه خپل حفاظت کوم ځان نه مه جوړوه سړی وده دی دې کې مار راورسېد چې مار راورسېد را نږدې شو دا لړم په هغه مار شو اړم یو ټکې ترې ووښکه هغه تیار شو په هغه اوده باندې ګزار کو دا لړم کوم ځای نه راغی تپو کوم دا د قرآن درس په تا بادشاہ کی ما ته څوک وایي زه یو عاجز سړی یم بې علمه ما ته څوک وایي د دې ملک دا ټول حکومت تاله راکوو بغیر د 15 کالو نه بے 5 سالې بے شر بے شدت بے پرزولو بے پیسو بے قصو ورسره 30 کروڑ روپۍ هم درکوو چې ته خپل څه کار پې کوې او دا درس پرېږده دا اختیار کا
زما د په ذات ته خدای قسمی چې وګورم وته دا ذهن سازی دیتا وای دیتا ذهن سازی وای دیتا ذہن سازی ہوئی آنگاہ کے خبر یافتم ز ملک نیم شب من ملک نیم شب بیک جو نم خرم مجدد الفسانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا لڑمو رسی دا غمار تا مار گزار کئی کم زین راغے سنگ راغے سنگ طریقے سرور رسی دا چاوئی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا ہر شید خدای پا حکم کی دے خود تزان خبرائی نا مار گزار کو پا غودا دا لڑم راغے آغنا چاپی را اڑم گزاری چوار کا اغای توت تاوخی جو پا دے کہ اغا جودو اغویق شو چگوری خواہ کے لڑم دے اغم چپل رواغست اڑم دے چی دا وجنما صاحب چولار دے وتا دام وجنا ولی نو وجنما ہاں غزینا دا تشریف راوڑ دے دلتا آغا ماری تتا اوخی جو گورا مر پروتے وی دا پتا گزار کاؤ اللہ اکبر قرآن ازدکا گل بشی دادی پری خودنو غل بشی گل نو خوشبوئی رازی دا غل نو خوشبوئی نرازی ہاں چینجولا رازی خوشبوئی چینجولا دیر پا مزی علتا پراتی ادی پا شکال کی یو قسم رازی تشریف راوڑی اگی تا گنگوٹ وائی ستک شندی ستک تور دی خود دوارو میشن یو دے چی کل دی گن تا دن نشی نو کد بار دا بل یو ولاڑی دے بستڑی شی انراوزی چی راوت گورد بلوم حق تے کنا تا سمر ٹیمو لگاو بزرگت تا دن نلاری تا بدین زیاد ٹیمو لگائی انگاہ کی خبر یافتم زی ملکی نیم شب من ملکی نیم شب یک جون میں خرم دا مخلوق تا قرآن ورسوا دا گورو مخلوق ناستے دا یو وقت دا سی نوا زماسترگو چکتری دا سی نوا نو دا شیخ القرآن ملفوظات آغا وقت کے ما لس زل آغا دورا کریو تو بحیران پاتی شی بیا پا کم حالت کی ما کڑی و ما بانی ستیر شوی دی دا اوگود داستان دے ما دا شیخ القرآن لفظ دا اخبر قرآن پاک کی یا کافی کی دا لکلی دی شیخ القرآن پا دی وقت دا سی ہوئی پختو کی اسو ما اغا درس کی زبیانو ما کہ یاد دی اغا بیانو ما او که یاد ندی التما لکلی دی اگر لک چی تو گوری تب حق ریان پاتی شی یعنی دا اڑولو دا قرآن سر داغی الحروف مسخ شوی دی وما تا یاد دی زتانا تا پوس کو ہم دا ٹول ملک بادشاہی بخی که دا قرآن درس بخی دے پہ عاشق شوی دی درس بانے نو اس دے نپری دی کپری دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستاپم تقرونو وازونو درسونو بانے دا قرآن و حدیث یو سڑے دا شرک نباز راگے زتانا تپوس کوم دن غٹ بادشاہی کلا تیرا شوی دا چا تیرا شوی دا نومی سو ما تا تاوی زا ادنا مسلمانیم زا اللہ دی ڈپٹائی کی لگولیم زا چھوٹی نکم کال کم چھوٹی نیشتا دے زا دمرا خوشحالیم چی دا حد نہ سوا یو سڑے ستا پا بیان پا تقریر واز اغا دا شرک نبات شو جہنم نبات شو صحابہ تپوس کے یا رسول اللہ پردہ دا سیشے دے چی پردہ نہیں راغلی نو دا تب مغفرت کی گی مشکات کے راضی باب دا شفاعت کے یا رسول اللہ پردہ صدا اوی پردہ شرک تے دا پردہ تا کٹ کرلا اسڑے دا جنت حقدار شو خواندے اوکا کنا عزیزان محترم ستاسو خدمت عالی کی درخواست کو تاسوی دے جو اولاڑی ماتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو دا قرآن درس بکو کنا اللہ سپورٹ تکای دا لوزو شو
دا زه په کال کې د لکونو خلکو نه بیعت اخلم په دې باندې چې دا به زه رسومه هر شي چوټي کېدی شي خو د دې چوټي نشي کېدی دا سیده د جنت لار ده که تاله په کار ده الله دې شیوخ زمونږ وبخي الله دې طیب صاحب له نور توفیق ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تاسو چای نه راکوئ نو زه به څه وکړم